أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحب الكفر على الإيمان ومن يتوله منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم أموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكين ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. دا سورة توبة آيات درویستم چلویستم دی پدی کی در رب کائنات و پیغمبر علیہ السلام ته پیغام دی او ټول مسلمانانو ته د صحابه او سیونی چې تر قیامت پورې خبرتیا ده. هغه دا ده که چیرې ستا پلار د الله د حکم خلاف روان وي، ستا ورور د الله د حکم خلاف روان وي او دوی ته د الله تر دین اسلام او تر ایمان کفر خوښ وي او بیا هغه څوک چې د دوی سره دوستي کوي الله دا خلک ظالمان. نو نن سبا زموږ جمعیت علماء اسلام چې برای نام دی دا نوم ځان ته ایښی دی چې فرقه ده، اوس د الله د دین په مقابله کې د دې جمهوریت دی تر اسلام خوښ دي د دغه علماء وسو. نو زما ورونو نن سبا مور پلار خلاصه کوي، ورور خلاصه کوي د پاکستان د جمهوری حکومت دی په هغه کې چې بیا کومې د زنانو ووټونه دي یا د هغو مشرۍ دي د هغه سره اتفاق کوي، هغه خوشحاله کېږي په هغه باندې هغه ته ووټ ورکوي. نو دلته رب کائنات ارشاد چې یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والاو لا تتخذوا مه جوړوئ منیسئ اباؤکم ستاسو پلرونه، یعنی ستاسو پلرونه و اخوانکم ستاسو اورونه، یعنی که ستاسو خپل پلرونه وي ستاسو ورونه وي اولیاء په دوستي سره ان استحب الکفر که چیرې دا ستا د پلار دا ستا د ورور یا ستاسو د پلرونو ستاسو د ورونو خوښ و کفر علی الایمان پر ایمان باندې ومن یتولهم هغه څوک چې بیا د دوی سره دوستي کوي و دوی ته ور اوړي د دوی هغه کفریا هغه جمهوریتي نظام ورسره خوښوي منکم په تاسو کې اولئک دغه خلک چې هم ظالمون دا ظالمان. یعنی که چیرې ستا پلار
جمهوریت یې خوښ و، کفر یې خوښ و، د زنانې باچهي یې خوښه وه، هغو سره دوستي کولې. نو الله وایي قل ورته ووایه ان کانه که چیرې وي اباؤکم ستاسو پلرونه و ابناؤکم ستاسو زامن و اخوانکم ستاسو ورونه و ازواجکم ستاسو بیبیانې و عشیرتکم ستاسو خاندان و اموال هغه مالونه نکتربتموها چې تاسو ګټلې دي و تجارتا هغه تجارت تخشونه چې تاسو بیریږئ کسادها د هغه د کوټه کېدو د هغه د نقصان کېدو چې دا زما تجارت چې دی دا به نقصان دي شي. او مساکینو هغه د اوسېدلو ځای ترضونها چې تاسو خوښ کړئ، یعنی هغه او مساکینو هغه کوټې او بنګلې ترضونها چې تاسو خوښوئ. دا د اسلام آباد بنګلې تی خوښوئ تر خپلو کورو. لکه نن سبا زموږ خلک د اسلام صرف او په نامه باندې دي مسلمانان دي، نور هر هغه ګمراهي چې دي ته پیشیږي دي او کوي د اسلام په مقابل کې. الله وایي احب الیکم که چیرې خوښ ستاسو دغه شیان ستاسې ډېر خوښي من الله تر الله و رسوله د الله تر رسول و جهاد د الله تر جهاد هغه د الله دین دی د پیغمبر علیه السلام سنت دی هغه جهاد چې فی سبیل د الله په لار کې فتربصوا پس تاسو انتظار وکړئ حتی تر وخت یأتی الله چې راولي الله پاک به امر خپل حکم. والله والا چې لا یهدي هدایت نه کوي القوم فاسقین هغه قوم نافرمان ده. زما ورونو نن سبا زموږ چې علما دي کافران دي هر هغه ډله چې ده چې هغه په جمهوریت کې وي هغه د الله تر دینه هغه کفریا عملونه خوښ دي. نو زما ورونو باید چې موږ ځان پوه کړو چې دلته د الله د دین دشمنان څوک دي. نو دلته دا بیانېږي چې لا تجد ته به پیدا نه کې اے پیغمبر علیه السلام قوما یو قوم یؤمنون چې دوی به ایمان راوړي بالله پر الله باندې والیوم الاخر پر ورځ د آخرت یادون چې هغه دوستي کوي من د هغه چا سره حاد الله چې هغه مخالفت کوي د الله ورسوله او د رسول الله سلام چې کوم سره د الله د قرآن مخالف رواني د نبی د سنت مخالف رواني ولو کانو کڅهم هغه ولو کچیرې کانو وي اباءهم ستاسو پلرونه او ابناهم ستاسو زامن وي او اخوانهم یا ستاسو ورونه وي او عشیرتهم یا ستاسو خاندان وي ستاسو خپلولي وي اولئک کوم کسانو چې دغه کې پلار وي کې زامن وي کې ورونه وي کې خاندان وي چې د الله د دین په مقابل کې هغه چې واخستلو د الله دین ته ځای ورکړي د الله اسلام یې ومني او د نبي علیه السلام په طریقه روان شو اولئک دا خلک دي كتب نوشته کلو الله پاک فی قلوبهم د دې په زړونو کې الایمان ایمان چې کوم سړي د الله دین ومني هغه طاغوتي قانون پرېښوي. وګوره د کشمیر دپاره وګوره د فلسطین دپاره د هر هغه اسلامي د ملک دپاره وګورئ چې کوم چا جهاد کړی دي. زموږ اسلامي
حکمرانان د الله دین پرېښی دی د نبی سنت پرېښی دی هغه چې کوم جهاد یې هغه پرېښی دی د پاره د کرسۍ د پاره د بنګلې د پاره د بېدینۍ الله وایي وأیدهم د دې مدد یې وکړي الله پاک بروح په یو روح سره چې هغه جبریل علیه السلام یا د الله قرآن چې منه له خپل جانب نه ويدخلهم داخل وکړي دغه مؤمنان جنات و باغونو ته او تجري چې بهیږي به من تحت لاندې انهار ولې خالدین فیها همیشه به فیها په دغه جنتونو کې رضی الله الله ځین راضي سو عنهم الذین ورضوا هغه راضي سو عنه د الله نه اولئک داخل شي حزب الله دا د الله ډله ده د الله جماعت اعلی اگاسی ان حزب الله بشک د الله ډله شي دا هم المفلحون دا کامیاب دي ما ورونو مشتي خلق د ماخستن په وتر کې شاغه د تهجد المندي باغ کې باجي وای شي نخله و نترک ما يفجرک دا هر ماخستانه بوله کې او تهجد بوله دا خلق دا وعده کې هر هغه څوک شي چې ستانه فرمانی کوي زبر داغه څخه جلا کېږم هغه به داغه څخه لري کېږم نو اوس ما ورونو دا آیات چې ماستی مخکې ووایي دا تی په خپله په سوره مجادله کې دا آیات چې دی تقریبا 22 نمبر آیات دی نو نن سبا زموږ مشران چې ووټونه خلک ورکوي د هغو د الله تر دین غیر قانوني غیر اسلامي اعمال خوښ دي او کوم چې اسلام یې هغه د دې نه دي خوښ باید چې موږ دا سوره توبه او دا سوره مجادله وګورو او غور به وکړو چې کوم خلک د الله د قرآن په مطابق دي روان دي